جنډه روغله بیګم صلی علی رسوله الکریم. یقینا د موږ دپاره نن ډېره د خوشحالي خبره ده چې د جمعیت علما اسلام سره د مسلم لیگ نون ضلع کرم لکه څرنګه د مسلم لیگ نون د پاکستان په سطح باندې جمعیت علما اسلام سره یو اتحاد ده. همدارنګه الحمدلله ما اول نه هم دا عرض کړی دی چې د مسلم لیگ نون کارکون چې کوم دی دا نظریتي کارکون دی، دا یوه منظمه پارټۍ دی. نو نن د دو د خپل د صوبایي قیادت په حکم باندې د جمعیت علما اسلام او د جمعیت علما اسلام چې کوم کاندیدیټ دی ملک جمیل د هغه برپور د حمایت اعلان وکړو. نو زه د جمعیت علما اسلام طرف نه د مسلم لیگ نون صدر، د مسلم لیگ نون څومره کابینه، څومره کارکنان دي، د ټولو شکریا ادا کوم او انشاءالله امید لرم چې 19 تاریخ باندې د مسلم لیگ نون کارکن به شانه به شانه موږ سره راوځي او دا ووټ به کتاب ته اچوي او انشاءالله العزیز موږ به خپل امیدوار کامیابوو. جزاک الله واخر أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه د مولانا صاحب خبره وکړه، مو د صوبایي قیادت مشاورت سره او دا فیصله وکړله زمو نن د جماعت علماء اسلام کینډیډیټ ملک محمد جمیل چمکنی مکمل حمایت اعلان کوو. او ان شاء الله زه د خپل شیرانو ته دا د میډیا په ذریعه باندې یم چې ټوله یو موټی شو راوځو ان شاء الله العزیز کوم مخالفین دي چې هغه ته موږ भरपूर شکست ورکړو او یو داسې شکست ورکړو چې هغه ډیر وخت پر یاد ساتي او مو د ملک جمیل مکمل سپورټ اعلان کوو او جماعت علماء اسلام سره باقاعده اتحاد اعلان کوو.